نو نبی علیہ السلام فرمایي غریبانان داخلېدل او مالداران د جنت په دروازه باندې ولاړ ایثار. او چې د جهنم دروازې ته ورغلم نبی علیہ السلام فرمایي نو د جهنم په دروازه چې مې وکتل نو ډېرې پې زنانه روانې وې. د جهنم په دروازه مې ډېرې زنانه لیدلې. د جنت په دروازه غریبانان ډېر روان او د جهنم په دروازه زنانه ډېرې داخلېدلې چې ومې کتل. د زنانو ډېر کثرت، د زنانو ډېر کثرت و چې جهنم ته داخلېدې. صحابه تپوس کړي د الله حبیبه دا ولې دا زنانه ولې ډېرې تللې؟ وی دي د خاوندانو ناشکري کوي، دې زه جهنم ته ډېرې ورسولې. دا د زنانه د خاوندانو ناشکري کوي، بس خاوندان ورله د امه او د کمانه راوړي، حرام او حلال ته نه ګوري او بیبي لی راوړي. او که یوه خبره یې په طبیعت چپه ولګېدل هغه هر څه به دي تلي او راغلي. نبی علیه السلام ډېره موده مخکې ویلي قربان سړی وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مې د سرو زرو په نقش ولیکلې. وی یو خاوند به د ښځې ډېر خیال ساتي، ښه که معمولي خبره د ښځې په طبیعت چپه ولګېدله نو یې ښځه به ورته وایي چې ما رأیت منک خیرا قطو، ما خو چېرته ستا نه د خوشحالي ونه لیدله مړه د خیر کار، ما خو چې واده شوی منو ستا په کور کې مې خوشحالي ونه لیدله. نو دا هره ورځ چې دا په ټیم چای روټۍ او جامه او پیزار راوړي دا څوک راوړي؟ نو خیر دی که یو ورځ په طبیعت چپه خبره راغله، خیر دی که هغه په ټیم باندې کار ونه کړو، دا خو څه خبره نه ده. دا هره ورځ چې ورته تلېږي دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه او هغه یې په ټیم راوړي. نو خیر دی که یو څیز تېر شو انسان نه دی. یو کلي کې خلکو ګیدړ رانیولې او ګیدړ دا مو وجن سړی پې راغی وی ولې وجنی مې وراني ډېر کوي که نه نقصان کوي چرګان تښتوي. هغه ورته ما سره یو دم دی هغه زه په دې ګیدړ وامه او چې په دم یې دله ورک کړم نو ښه به نه وي. دا خو ډېره ښه خبره ده. ګیدړ یې د غوږ نه ونیو، ګیدړ ته وایي پیاز راوړه، ټماټر راوړه، مالګه راوړه، اوړه راوړه، ټول قیسې ورته وشاړه چې ګیدړ یې پرېښود که نه خو یې غوږ نه نیولی او ګیدړ منډې کړې. دی به بیا په دې کلي نه راځي. ښه ورته دا څنګه دم دی؟ وایي دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم. کور به راته وی چې پیاز راوړه، ټماټر راوړه، غوړي راوړه، هره ورځ به راته دا دم و چې دې دم زه د کلي نه راورک کړم نو دا د کلي نه د ورکولو دم دی. ما وی راشه به دې ګیدړي ووایه چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک شي که نه. نو چې ته هره ورځ خاوند ته وایې خاوند په ټیم هر څه راوړي، خیر دی که یو ورځ هغه په ټیم سره نه وړو. د دواړو جهادو سردار فرمایي که سجده د یو تن بل تن ته روا وې لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی و چې ته خاوند ته سجده لګوه. که دا سجده روا وې نو ما به ړومبې ښځې ته ویلي و چې ته خاوند ته سجده لګوه، خاوند ته سجده لګوه. او که دا سجده غیر الله ته روا وې نو ما به ښځې ته حکم کړی و چې ته خاوند ته سجده لګوه. نبی علیہ السلام فرمایي ما ډېرې چې په جهنم کې ولیدلې نو ښځې مې ولیدلې، ډېرې جهنم ته ښځې داخلېدلې. زنانو په دې حدیث سوچ وکئ ولې موږ ډېرې جهنم ته داخلېدلو. د خدای نه ځان نه د جهنم نه پناه غواړئ، نیک اعمال شروع کړئ. د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی زه به نه یمه، زه به نه یمه صنفان من اهل النار، دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې. ښه تاسو به یې وینئ زه به نه یمه، زه به نه یمه او دوه ډلې به راځي او دواړه به جهنمیانې ډلې. ښه دا دوه ډلې به راشي، یوه ډله به راشي د هغې سره به کوړي که اذناب البقر، د غواګانو د لکو په شان کوړي به ورسره او خلک پکې بې ګناه ډبوي. سړي ته به ګناه معلومه نه دی به له پوستکې ایستلې، چې ګناه یې معلومېږي نو سرمنې ته ایستلي. یوه ډله دا ده ښه دا به جهنم ته ځي دا وپېژنئ. بې ګناه به یې په سړي را باندې کړي او سړی به وایي یوه به دا جهنم ته ځي دا په نارینهو کې ده. او یوه بله ډله چې راشي جهنمیان به تاسو به یې ووینئ ابه زنانۍ نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات. زنانه به راشي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې داسې زنانه به راشي. دا نبی علیه السلام ویلي زه به نه یم، خدا به راشي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې. معنه څه ده؟ ګورئ د حدیثو محدثین دوه ترجمې کوي، ځان له ښه غوږونو کې ضبط کوي. محدثینو د دې دوه ترجمې لیکلي چې څنګه به یې جامې اغوستې بربنډې به یې. یوه ترجمه دا ده چې لباس به یې ډبل اغوستې، جامې به ډبلي خو دومره لنډې تنګې به یې جوړې کړي چې هر اندام به یې پکې پېژنده شي چې دا یې پلان کې اندام. بس بیا پې ځان له سوچ وکړئ دا محدثینو لیکلي دي. دویمه ترجمه یې د دې دا لیکلې ده چې جامې به یې لنډې تنګې نه وي کولو به یي خو دومره نری به یي چې اندامونه به یې پکې لیدل شي. یا به نری یې ډېرې یا به لنډې تنګې. ای زما خویندو ای زما میندو معامله د آخرت ډېره ګرانه ده، معامله د آخرت ډېره ګرانه ده. آخرت ته څه شی مه پرېږدئ، معامله د آخرت ګرانه ده، معامله د آخرت ګرانه ده. نبی علیه السلام وی خلق به ځان طرف ته میله کوي او په خپله به خلقو ته میل کېږي. داسې لباس په اختیار کړی چې نارینه ورته ګوري نو دوی به ورته میل کېږي او دا لباس په د دې دپاره چې خلق پې ځان طرف ته روان وي. دا امام الانبیا ویلي دي، قربان د امام الانبیا د خبرې نه چې دی کوم وخت کې ویلي خو یې داسې به راشي. خو یې زه درته ړومبی وامه
چې دا جهنمی ډله ده ګورې چې پته درته لګي او یو بله نښه درته هم د دغې زنانو ښیمه رؤوسهن کاسنمة البخت المائله سرونه به د اوښ د کوپ په شان به ایستلي د اوښ د کوپ په شان سر به وي تاسو لیدي دي زنانو دلته یوه چونټکه کړي او نری لوپټی پې ورچولي لیدي دي چې په لار روانې ته وایي دا د اوښ کوپ دی ښه قربان د امام الانبیا د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولیکلې چې دا نبی علیه السلام کله ویلي وی سرونه به یې داسې وي لکه د اوښ کوب دلته به یوه غونټچه جوړه کړي او لوپټه به یې پې ورچولې دا چونټخ په بسې داسې وروستو وي دا چونټخ په رواني دا زه نه وایم دا بل مولي صاحب نه وایي دا د ټولې دنیا استاذ د ټولو انبیو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دا ځان ته یادوئ زنانو چې دا پیغمبر ویلي دي او بیا وروستو څه وي نبی علیه السلام وی دا زنانه چې کله وینئ نو دا جهنمیانې دي لم یجدن رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بوی هم حرام دی بوی به هم د جنت نه لګي بوی به هم نه لګي او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ 40 کاله فاصله ستا نه دا جنت دومره لري که نه چې ستا او د جنت ترمنځ 40 کاله فاصله ته به دلته بوی محسوسوي چې دې طرف ته جنت دی ښه د جنت داسې بوی دی د جنت داسې خوشبویي ده چې هغه به د 40 کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسوي چې دلته جنت او نبی علیه السلام فرمایي په دې زنانه وایي بوی حرام دی بوی پې حرام دی زنانو د الله کلام ته وګورئ د الله کلام ته وګورئ د الله د دې کلام خاطر وکئ یدنین علیهن من جلابیبهن دا د قرآن یو دروند حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه راواړوئ درانه لباسونه وجود ته درانه لباسونه واغوندوئ د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان داسې درانه پړونې راواړوئ او په دې بعضو بورقو ځان مه دوکه کوئ ها دی وایي دا برقه ده زه درته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي ښه هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو چې برقه به یو چې نه وجو نه به هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود موټاوالی او نریوالی او اندامونه نه معلومیږي ښه اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه وي نو ښه چې د زنانه زینت پټ کړي د زنانه ښایست کړي پټ کړي دا برقه ده نو چې ښه د زنانه زینت ښکاره کړي نو دا برقه ده چې د زنانه ډول ښه سیوا کړي دا برقه نه ده دا برقه د څه دپاره چې د زنانه زینت او حسن پټ کړي پټ نو چې داسې برقه واغوندي چې ښه ول حسن سیوا کړي دا برقه ده په دې ځان مه دوکه کوئ ښه برقه دې لپاره د قربان بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي وایي ما به په کم کټ کې اوچتوئ ما به په کم کټ کې وړئ زنانه ورته وایي ما له داسې کټ وګورئ هغې وخت کې خو دا نه وسره ووتلو چې جوماتونو کې مې لیدلي دي داسې دغه چې جوړ دي سړی به دنده د مړي لاش کېږي او د پاسه پې کمبل واچي بلکل د مړي پته پکې نه لګي که نه داسې جوړ دي هغې وخت کې خو دا نه و که نه د زنانه یې راټولې کړې وې ما له به داسې زنګو غونته وګورئ چې داسې د پاسه اوچتې داسې که لري چې تاسو کله په ما کپړه واچوئ چې کپړه زما د وجود نه اوچته چې په ما نه پرته چې زما د وجود موټاوالی او نریوالی په کې څوک ونه ویني چېرته او جنازه به مې د شپې اوچته کوي د شپې چې زما د وجود موټاوالی نریوالی څوک ونه ویني ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي فاطمة سیدة نساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د ټولو ښځو سردار د جنت د ټولو ښځو سردار هغې داسې د وجود حفاظت کړی داسې وجود بچ کړی دی چې د مرګ نه پس ورسره غم دی وي داسې کټ کې مې لاش ور واچوئ چې د وجود موټاوالی نریوالی نه مې څوک خبر نه شي زنانو داسې ژوند تېر کړی چې کله د پردې حکم راغی نبی علیه السلام بیان نو چې زنانه په بل چا کره په کور کې وي نو ماشومانو ته سوال جواب وکړو پرده راوړئ چې د دې کور وزونو چې هم پرده په ځان ورچولي ځکه د الله حکم راغی بس چې د میلمه د ګاونډي په کور کې او پردې حکم راغی د ګاونډي په کور کې په ځان پرده راواچوله بس د دې کوره به هم بې پردې نه اوسه د دې کوره به هم بې پردې نه اوسه یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان مې درانه پړونې روانوئ ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د جهنم په دروازه مې ودرېدلمه نو ډېرې زنانه روانې وي جهنم ته ډېرې زنانه روانې وي الله دې ته حفاظت وکړي زموږ د ټولو دی الله د جهنم نه حفاظت وکړي 100 کاله چې د جهنم اور بل شي نو رنګ بدل کړي رنګ داسې اور دی ښه 100 کاله پس کلر بدلي کلر داسې اور دی د دنیا معمولي اور ته سړی نشي ټینګېدی